أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سورة بني إسرائيل 10 نمبر آیات. په دې 10 نمبر آیات کې د قرآن د نازلېدلو دویم حکمت ذکر کیږي. یو حکمت یو وړاندې ذکر چې کوم کسان د شریعت موافق عمل کوي چې هغه ته خوشخبری ورکړي، او دویم حکمت دا دی چې کوم کسان په آخرت باندې ایمان نه لري نو چې هغوی خبر شي چې اعتدنا لهم عذابا الیما، چې موږ ولا دردناک عذاب تیار کړی دی. دا دوه حکمتونه د قرآن سره تړلي دي. د قرآن تمام کتاب حاصل او خلاصه ده. الله تعالی وان الذين يقينون حقسان لا يؤمنون چې ایمان نه لا يؤمنون چې ایمان نه راوړي بالآخرت په آخرت باندې اعتدنا من تیار کړل لهم د هغوی دپاره عذابا الیما، عذاب دردناک. دې ځکه کې تفسیر اصل کلام ذکر کړی دی چې آخرت باندې ایمان نه راوړل یو وړه باندې جمله معلومیږي، او دغه د جهنمی کېدو لپاره سبب ذکر وایي. دې کې اشاره ده دې مضمون ته چې انسان چې څومره گمراه کیږي، بیلاری کیږي، بے شرم کیږي، نو دې بنیادی وجه دا چې د آخرت نه خبر نه، آخرت پر احوال نه خبر نه، دغه یقیني نه چې کله آخرت یې وپېژاند، دغه یقین راغی اس کله هم د انسان د لاسونو نه، د خولې نه، د سترګو نه داسې جرایم صادرېدل دا ممکن نه. ځکه د انسان په ډګ یو یره پرته هیبت پروت دی. کله چې په ډګ یره او هیبت موجود نه ګناهونو منسوخ زړور کېدی نشي. نو د تمامو ګناهونو جرایم بنیاد آخرت یې رول، آخرت نه غافل پاتې کېدل دي. او دا مساله دا تجربه هم ثابته کړله په کومو ځایونو کې چې کله د آخرت بحث کېږي، د آخرت علم کېږي، آسماني دینی علوم درس تدریس ماحول رواني، هغه ځکه خلک ډیر زیات وفادار، دیندار، غیرتی خلک، او کوم ځکه چې د آخرت بحث نه وي، د آخرت متعلق مضامین نه وي، هغه خلکو ټول نظر په پیسه باندې او په دنیایي شان شوکت عهدو باندې، دغه شان په زنانو باندې، او د هغوی د ژوند له هېڅ اعتبار نه یاران دوستان پېژني، نه خپلوان پېژني، نه د الله تعالی د دین څخه خیال ساتي او نه د بل چا خیال ساتي. هغوی صرف د درندګۍ غونته کې انداز اختیار کړی. نو د دغې نه هم دا معلومیږي چې د آخرت پېژندل او د آخرت نه یره کول دا د ټولو ګناهونو خاتمه ده. آخرت نه غافله کېدل، آخرت نه پېژندل د ټولو ګناهونو جرایمو بنیاد دی. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. ويدعو الإنسان او دعاګانې غواړي انسان بالشر د بدۍ، د بد شیانو دعاګانې غواړي، بد شی نه غواړي. دعاءه بالخير بشان دعاګانې د خیر لره، څنګه خلک خیر غواړي، فائدې شي غواړي، داسې انسانان به بد شي نه غواړي. وکانه الانسان عجولا، او د انسان جلتی کوونکی، په هر خبره جلتی کې، په خبره باندې ځان نه پوي. دا مضمون چې کوم دی مخکې دی، ان هذا القرآن يهدي للذي هي اقوم سره تعلق. الته کې موږ دا ویلو چې اقوام هغه لارې ته ویل کېږي چې کوم د دریو صفاتونو مالک وي. هغه لاره چې کوم لنډه شارټ کټ لاره، نو اسلام د الله تعالی د رضا حاصلولو لپاره لنډه لاره. دویم موږ ویل د خطراتو نه محفوظ دي، نو د دین تمام احکام د خطراتو نه محفوظ دي. د شریعت څومره احکام نه دي کې خطرات نشته، خطرو والا نه دي، خطراتو نه محفوظ دي. او دریم موږ دا ویل چې دغه لاره پر رسایي کې مقصد ته پر رسیدلو کې یقیني خطا کېدو امکان پکې نه وي. نو اسلام کې دغه صفات شته. اوس د دې مقابل کې چې اسلام دومره مقدسه، روغه، پاکه لار د دریو صفاتونو مالک لار ده، انسان باندې کې خطا کیږي. په کوم ځای کې خطا کیږي؟ انسان کله هرس زورور شي، مال ته زور کی، او هغه مال ولا په حلاله طریقه باندې نه حاصلېږي، حرام ذرایع اختیار کی. نو د په حق چې کوم دی، نو آخرت ډیر بهتر په نسبت د مال باندې، لیکن ته حرام مال د لاس بغځاو، هغه معمولی شی له اهمیت ورکړه چې کم نقد دی، هغه قیمتي شی پرې خو د چې کم لګون ته کې نسیار د مرګ نه رسته. دا په دې اعتبار چې انسان کې جلدی پرتا را بس جلدی فطرت دینو
هغه چې لکونته کې نسیا ده لکونته کې ورسته ده هغه د اهمیت نه ورکي اگر که څومره قیمتي ده او نقش چې څومره معمولی ده څومره نقصان دي بیا هم چې نقد نو د اهمیت ورکي هغه اخلي نو بری طریقه باندې انسان د ګناونو سلسله شروع کیږي د ګناونو سلسله دویم سبب دا ده چې کوم انسان کې جلدبازي پکې او هرس یې تیز دغه جلدبازي او هرس د آسماني دین شریعت نه سړی ورتیر کی چیر په دې دین باندې به عمل کوم کله به پاس کېږم کله به جنت ته ځم کله به د الله رضا حاصلېږي دا پرې د نقد پیسې واخله بر دین باندې سودا وکړه انسانانو په سرونو باندې سودا وکړه په عزت باندې سودا وکړه حرام زرایو تلاسونه وغزو او دا راجمه نور زګره کې د ګناونو موقع ته پیدا کیږي دا نفس په دمانه دومره زوروري چې وای نوري خبره پرې دا خو په حال د نفس د مطالبه چې کوم لري پوره شي جلدبازي ذریعہ دی وګرځيږي چې انسان د ګناونو په سیلاب کې ورډوب شي د دې تحقیق مطابق دا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير د عام انسانانو فطرتونه ذکر شو او د هغه کمزوري ذکر شو وکړه الانسان عجول د عام انسانانو صفات ذکر شو چې عام انسانان بس د جلدی باغی کې پرته او د انسان د دین باندې عمل کول لپاره چې کوم رکاوټ ته باغی کې جلدبازي د داغي ذکر راغلی د ځینې علماو خیال دا چې دا آیت د یو خاص واقع سره تعلق دی یو خاص کس ته مراد او دغه اعتبار سره هغه وایي چې د دې مصداق چې کوم دی نظر بن حارث د دې مصداق د آیت دغه باره کې نظر شوی دی نظر بن حارث یو لوی کافر او چې کله نبی عليه السلام د سره خبره وکړه معجزات یو ته پیښ کړل ډېر دلایل ورته ویل دغه چې کله اس الله رب ال پاتې نشو د خپل ناجایز د پاره نو بس لاسونه پورته کړول یا الله کدا نبی عليه السلام په حق د قران په حق د اسمان نه باندې ګټه دا وراوه په ګټو باندې مولا نو سوال د څه په کارو چې دا دین حق نو موږ ته توفیق ونصیب هغه په ګټو باندې مولا نو انسان کله کله د سوالونه کوي چې انسان هغه سوالات د حق انتهایی خطرناک خود جلدی کوي بس زد نه کارالي جلدی نه کار اخلي ربيع به دې مصداق چې کوم نظر بن حارث او دغه حمسل خلق چې کوم دی هغه به مراد شي لیکن دا اولنې قول چې کوم دی دا راجح قول له تفسیر معلوم قران هم دی اولنې قول ته ترجیح ورکړي دي وجعلنا الليل والنهار آیتین منګر زوري د شپه او ورځ آیتین دوه غټ نه شپه ورځ د الله تعالی د وجود او توحید باندې غټي غټي نخیل فما حول آیت الليل وجعلنا آیت النهار مبصرة من تیار کړی د نخ د شپې یعنی شپه تیارای او منګه ګرځوري د نخ د ورځ یعنی ورځ مبصرة روخان شپه تیار او ګرځیدله او ورځ روخان بیا دې ځکه چې د شپې باسونه چې شپه ولې تیار ده څه پیدا ده د دې کې ذکر نشته لیکن نور آیاتونو کې ذکر شته هغه دا چې وجعلنا الليل لباسا جاورش شپم د پردې په شان کې د خوراک له خلکو باندې چې هر څه به محفوظ یې پټي او آرام حاصل کی او باغې کې بیا او دغه د خوب پیزاو د مکیدلو یو ماحول جوړ کی او بیا به سوت نه به کې د خوب ذکر کړي د خوب د شپې سره تعلق لري او هغه نه تعبیر په صباتن سره کړي د صبات اصل کټکول ته ویل کېږي چې شپه راشي انسان ودشي ټول غمونه سړیواله کټ شي لري نو که فرض کدا سی وي چې د شپې د ماحول د کېدو داسې ماحول نه وي او هر سړی ځان له جدا جدا د کېدل او جدا ماحول وي د کېدلو نو ځینې خلکو برزګار کولې ځینې خلکو ته د کېدو ضرورت وي بری طریقه باندې به یو شور شغراب وي ماشينان مچریدلې فیکټریانه مچریدلې هغه سره به د خلکو خوب ګډ وډ کېدلې لیکن چې تیار را خورا شي ټول خلک چې کم دین هغه ودشي آرام شي د خوب خپل باندې یو ماحول ساز هغه بحث په دې ځای کې نه ذکر شوی نور ذکر کې په احادیثو کې ذکر دی قران نور آیاتونو کې صراحتن اشارتن ذکر موجود دی لیکن د ورځې د پایدې ذکر شوی دی الله تعالی وجعلنا آیت النهار او موږ ګرځولې د نخه د ورځې مبصرتن روخانه چې بدی کې رڼای لتفتقوا فضلا من ربکم دې د پاره تاسو ورته فضل درف تاسو فضل نه مراد ګټه وټه تجارت او روزګار چې انسان به دومره خواري مهنت وکړي چې د ژوند ضرورت کم دي هغه به دي کې حاصل کې پیدا کی څومره خوراکو ته ضرورت ده څومره د کور ضرورت ده څومره د کپڑے ضرورت دي د ژوند کم وسایل چې دي نو هغه د ژوند ضرورت او وسایل ده هغه تعبیر فضل سره شوی دی
چې دغه ژوند ضرورت انسان به پیدا کی ولتعلموا او دې د پاره تاسو معلوم کی عدد السنین والحساب شمار د کلونو او د ورځو شپه ورځ کې دویم حکمت دا ده چې تاسو د حساب اندازه لګول شي کله چې 360 ورځې پوره شي دا د کار مقدار کله چې 10 ورځې پوره شي دا د میاشتې مقدار دی کله چې 2 ورځې پوره شي دا د هفتې مقدار دی او دغه تاسو معلومول شي په سره چې شپه لاړه شي ورځ راشي او ورځ لاړه شي شپه راشي په دې سره معلومول شي نو په دې سره حساب معلومیږي هغه کسان چې مزدوري کوي ملازمت کوي نو شپه ورځ نه وي هغه ته په دې کې سخت مشکلات په دې حساب را جمع کول کې ډېر مشکلات لري لیکن شپه ورځ په وجه باندې داوی دا حساب ډېر زیات آسان شي نو عدد السنین د کلونو شمار او حساب وړو کې حساب ته ویل کېږي چې هغه د هفتوي د میاشتوي د ورځوي دا د حساب لاندې داخليږي د دې آیات نه دا معلومیږي چې ورځ او شپه تعلق شون کې د انوار سره دی ځکه چې کله انوار راوږي چې نوراز شي او چې کله انوار پناه شي نو به شپه شي د دې نه دا معلومیږي چې د شمسي حساب چې کوم دی د انوار په اعتبار سره حساب کول معاملات کول شرعاً دا جایز دي ناجایز نه دي لیکن قمری حساب چې کوم دی د کوم تعلق چې د سپوږمۍ سره دی نو دا فرض کفایي دی که په کوم کلی کې حصو کې همونه کې ټول کلی به ګناګاری چې ته هم نه زده ټول خلک به ګناګاری دغه نه علاوه چې کوم دی نو قمری حساب د اسلامي حساب دی نو بده وجه باندې د دې معاملات هم برکتی چې کم حساب قمری حساب باندې نو کتابونو اکثر کتابونو لیکل چې د داغي ګټه وټه روزګار هر صحیح برکتی بری برکتی او قمری حساب باندې چې کومه باندې کوي برکت نه دا تجربه نه ثابت ده وکل شیء فصلناه تفصیلا او هر یو شی موږ بیان کړی دی تفصیلا تفصیلی د ذکر کې یو سوال لږه هر شی الله تعالی مو تفصیلی بیان کړی دی د دې نه مکانې دا مراد چې قران کې بیان کړی دی حالانکه ډیر زیات علمونه داس او فنون داس شته چې قران کې داغه ذکر اورل شته دی نه قران کې داغه نمونه موجود نه ده او حالانکه الله تعالی وجه هر شی به ذکر کړل لکه علم طب واخلا دا څنګه کې نور علوم دي دا انجینیرینګ دی دا نور څه دي ا قران کې دومره تفسیری خو موجود نه دي کزه په ځای باندې اشارات یې نو یې به تفسیری نه دي نو دې ځکه کې یو جواب چې کوم دی تفسیر باندې قران ذکر کړی دی او دا ډېر مضبوط معلومي هغه دا چې الله تعالی په دې کې د قران ذکر نه دی کړی الله تعالی و چې موږ هر یو شی تفسیری بیان کړل نو قران ذکر نشته نو هر شی تفصیلی په کوم ځای کې موجود دی هر شی تفصیلی په لوح محفوظ کې ذکر شوی دی داغي عمر داغي مقدار داغي خوراک زندگی صحت ټول تفصیلا مکه موجود دی او هر شی په کې موجود دی نو اعتراض را نه یعنی هر شی الله تعالی تفصیل بیان کړل نو لازم نه دی چې قران کې بیان کړل په لوح محفوظ کې شته او بیا ځنې د دې چې قران کې تفصیل ذکر دی علم شرعي چې کوم دی د شریعت علم قران کې ذکر دی باقي تمام علوم په لوح محفوظ کې موجود دي نو د سوال کیسه ختم شي ځینې علما دا جواب کړی دی چې قران دې نه هم مراد شي نو جواب یې دا دی چې الله تعالی هر شی بیان کړل تفصیلی کوم شی تفصیلی بیان کړل کوم شی چې سخت ضرورت هغه بیان کړی دی او ضرورت چې څومره قران کې موجود دي کوم غټ ضرورت کوم چې واړه ضرورت دي نو هغه ذکر نه وي او روز هر شی چې قران ته خطل او د غټو خبر نه راوړ د ماش پورې کې باسونه موجود وي چې ماش هرڅه پیدا کیږي دومره هانډیا چې هرڅه دومره قسمونه دي هرڅه په دې لیول باندې هر شی باس به کې موجود وي مثال په تور باندې دا قران مو دومره لوی کتابونه وي چې دغه دومره کتابونه جوړ شي چې د بغاړو هم نشي وړي دومره غټ علم جوړ شي وي هغه به انسان د وسنه بهر و دلته کې هر شی تفسیری بیان شوی دی کوم چې سخت ضرورت لري غټ ضرورتو کې داخل دي ا تفسیر ذکر شوی دا دوه جوابونه د تفصیلا شو چې هر شی الله تعالی تفسیر بیان کړی وکل انسان الزمناه طائره في عنقه او هر یو انسان لره موږ لازم کړی دی دغه سره عمل نامه دغه بسټ طائر هغه عمل ته عمل نامه ته ویل کېږي د انسان سره مستقیل گردش او دغه عمل نامه چې کوم دانو انسان چې کله وفات شي دنیا نه رخصت شي بس د عمل نامه بند شي دا ټیم پورې کولاوي د انسان خکارونه لیکل کېږي او بدن پکې لیکل کېږي دا ټول سره موجود دي نو دې څنګه کې دا یو طرف ته کې دې مضمون ته اشاره ده چې شپه ورځ کله تیریږي نو بده کې ډاډه کېږي چې نسبت یاره ده د ګناونو پکې پته نه لګي او یا ورځ چې کوم دانو رڼا ده دا ګرځي د ګناونو د پاره ده د سینه بلکې تاسو د ورځې د شپې چې کوم سم کوي ټول تاسو په سر کې عمل نامه موجود ده سر کې یو شی موجود ده کنایه ده لازم واري د تاسو سره عمل نامه بيغي لازمي ګرځي
لکه څنګه چې انسان بغاړه کې هار واچ هار غاړه ته مستقل ځانګي چې لري کډای نه سپوري دا شان عمل نامه هم د سره لازم گردش کې ګرځي وسره او چې شپې ورځ کې انسان څومره ژوند تیارې څومره حالاتو سره مخامخ کیږي دا ټول لیکل کیږي او دا چې کله انسان وفات شي بس بیا عمل نامه یې بند شي. امام اصبهانی رحمه الله د دې کې یو روایت نقل کړی دی چې د قیامت په ورځ باندې ډېری پیری قیامت په ورځ باندې چې کله انسانان را پاسي یو خبره دا ده چې هر انسان به تعلیمات ته خپل عمل نامه په خپل باندې لولي یو صفت به قیامت دی هغه کې دانش ته چې کم کسان پړي بل چا عمل نامه وي چې دا مال پړاو کړي په دې کې څه پکې دي څومره ګناونه مې دي څومره نه کوي دي کمی ډېری دي کمی دي دې ته به ضرورت نشته. او دا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم عليك حسيب آیت نه هم معلومیږي چې کوم صریح آیت ته بده باندې. دویمه دا تفسیر مظاهر ذکر کړی دي چې ډېر پیری به انسان نیک اعمال کړي انسان ته بیان چې ما دا کړی دي قیامت کې چې عمل نامه ورته ملاو شي عمل نامه درک ولاو کې دغه هغه نیکو به پته نه لګي نه به نو د انسان به شکایت وړاندې الله تعالی به درکړي چې ما دې سره کارونه کړیو هغه کارونه ما مخې لرانه په کتاب کې نشته الله تعالی به دوی ټیک د تا کړیو او دا دومره غیبتونه کړیو چې غیبتونو کې سر خوړل لري تللی نو دغه اعتبار سره به هغه برته محوشوي دي کشوي دي لري شوي دي لیکن د ټول حاصل دا د هر انسان سره عمل نامه د مرګ د وخت پورې کردش کی ګرځي وسره الله یو نخرج له یوم القیامت من براو باسو در پاره په ورځ د قیامت باندې د عمل نامه کتابن په شکل د کتاب یلقاه جدی بو سره مخامخ کیږي منشورا برس حال کې د عمل نامه به کولاوي د کتاب کولاو کتاب په شکل کې به مخ ته کې خو د جزاست عمل له وسه وګوره اقرا اول کتابک عمل نامه خپل کفا بنفسک کافی د نفس تا اليوم ننرز عليك بتا باندې حسيبا حساب کوونکې خپل ځان سره حساب وکړه چې څومره ګناونه دي کړلې څومره د نیکیان دي د جهنم مستحق دي جنت مستحق دي خپل باندې خپل په سره خپل باندې واورو